بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټاپک کې به موږ دا زده کوو چې یاره د روزمره چې کوم موږ الفاظ استعمالو، چې کوم الفاظ موږ پښتو کې استعمالو، هغه الفاظ به موږ اردو کې څنګه استعمالو، چې څنګه موږ یو بل سره خبرې کوو، تکلم کوو، نو هغه الفاظ به موږ په اردو زبان کې څنګه استعمالو. مطلب لومبی جمله دا ده چې پښتو کې به راولزو ولیکمه چې ستا نوم څه دی. دا ما یو پښتو کې جمله ولیکله، ستا نوم څه دی. اوس دا جمله چې دا به مونږ په اردو زبان کې څنګه وایو، لکه مونږ خو دا وایو چې یاره پښتو کې خو دا مونږ وویل چې ستا نوم څه دی، خو لیکن اردو زبان کې به دا الفاظ مونږ څنګه استعمالو. نو اردو کې به مونږ داسې لیکو، آپ کا نام کیا ہے. دا وړې وړې جملې خو دا لازمي زده کې چې تاسو چېرته ډرایوینګ کوئ، یا مثال کې طور پر تاسو چېرته ښکته چکر له ځئ یا بهر ملکونو ته ځئ، نو چې دا الفاظ تاسو زده کړئ تاسو ته به ډېر اسانه وي او تاسو ته به څه مشکلات نه پیدا کېږي. نو پښتو کې خو دا مونږ وایو چې یاره ستا نوم څه دی، اردو کې به مونږ وایو آپ کا نام کیا ہے. صحیح شو. اوس دویمه جمله مونږ استعمالو پښتو زبان کې چې ته د کوم ځای، ته د کوم ځای یې. دا اوس مونږ ولیکو چې یاره ته د کوم ځای یې. اردو کې به دا جمله مونږ څنګه استعمالو. نو اردو کې به دا مونږ څنګه لیکو، یعنی دا زبان یعنی اردو زبان کې به دا الفاظ مونږ څنګه استعمالو. اردو کې به مونږ داسې وایو، آپ کہاں سے ہو. دا دویمه جمله ده. جمله داسې ده چې ته د کوم ځای یې. اردو کې به دا جمله مونږ څنګه وایو، اردو کې به داسې وایي کہ آپ کہاں سے ہو، یعنی ته د کوم ځای یې. اوس درېیمې جملې ته به زه راشم. درېیمه جمله به مونږ څه استعمالو، مثال کې طور پر ستا څه خوښ دي، ستا څه خوښ دي. دا ما یو جمله ولیکله چې ستا څه خوښ دي. نو دا به اردو کې دا جمله مونږ څنګه جوړو، که تاسو یې لیکئ، که تاسو په ژبه وایئ، نو دا جمله به تاسو په اردو کې څنګه جوړوئ. نو اردو کې به داسې وي، آپ کیا پسند کرتے ہو. نو پښتو کې خو مونږ وایو چې یاره ستا څه خوښ دي، اردو کې به تاسو داسې وایئ چې آپ کیا پسند کرتے ہو. اوس څلورمه جمله به مونږ کوم یو وایو، مثال کې طور پر ستا سبزوں کے کم چیز خوښ دی. ګوره پښتو کې موږ دا یو جمله ولیکله چې ستا سبزو کې کم چیز خوښ دی. دا یو جمله شوله. اوس دا جمله به تاسو اردو زبان ته څنګه اړوئ. آپ سبزیوں میں کون سی چیز
पसंद करते हो چې ستا سبزوں کے کم چیز خوښ دی اردو کې به تاسو داسې وایئ کہ آپ سبزیوں میں کون سی چیز پسند کرتے ہو صحیح شو اردو کې به دا جمله تاسو جوړوئ نو دا څلور جملې شوې پښتو کې او اردو کې لومبۍ جمله داسې شوه چې ستا نوم څه دی صحیح شو اردو کې به تاسو داسې وایئ کہ آپ کا نام کیا ہے دویمه جمله پښتو کې داسې چې ته د کوم ځای یې دا د پښتو جمله شوه اردو کې به تاسو داسې وایئ آپ کہاں سے ہو دریمه جمله پښتو کې داسې ده چې ستا څه خوښ دي نو اردو کې به تاسو دا جمله داسې استعمالوئ آپ کیا پسند کرتے ہو څلورمه جمله داسې ده ستا سبزیوں کې کم چیز خوښ دی اردو کې به دا جمله تاسو داسې جوړوئ آپ سبزیوں میں کون سی چیز پسند کرتے ہو اوس زه پنځمه جمله چې ده هغه لیکمه پنځمه جمله مثال کے طور پر زه لیکم چې ستا عمر څومره دی ستا عمر څومره دی د لیکلو کې دا فایده چې یو خو به تاسو ته پښتو الفاظ صحیح یادېږي هغه تاسو لیکلی هم شئ او ویلی هم شئ او اوس دا جمله ما ولیکله چې ستا عمر څومره دی دا د پښتو زبان پنځمه جمله ده اوس دا پښتو دا زبان چې دی دا جمله چې دا به موږ اردو زبان ته څنګه اړو اردو کې به دا تاسو داسې وایئ اردو کې به دا جمله ته څنګه لیکئ چې ستا عمر څومره دی آپ کی عمر کیا ہے ستا عمر څومره دی دا پښتو جمله شوه اردو کې به تاسو داسې وایئ آپ کی عمر کیا ہے اوس د پښتو زبان شپږمه جمله ستا واده شوی دی که نه ستا واده شوی دی که نه اردو کې به دا جمله موږ څنګه جوړو آپ کی شادی ہو چکی ہے کہ نہیں ستا واده شوی دی که نه نو اردو کې به تاسو داسې وایئ کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے کہ نہیں آیا ستا واده شوی دی که نه اومه جمله د پښتو زبان داسې ده ستا واده به کله کیږي ستا واده به کله کیږي دا جمله چې اوس موږ اردو زبان ته اړو به څنګه اړو نو به تاسو داسې وایئ آپ کی کب ہوگی پښتو کې مونږ وی چې یاره ستا واده به کله کیږي اردو کې به دا مونږ داسې وایو آپ کی شادی کب ہوگی یعنی ستا واده به کله کیږي اوس پښتو زبان اتمه جمله مونږ داسې جوړو چې ستاسو کومه علاقه ده ستاسو علاقه یعنی ستاسو کوم علاقه ده ته د کوم ځای اردو کې به دا مونږ څنګه وایو آپ کی
आपकी गांव कौन सा है ستاسو کلی کم یو دی صحیح شو ستاسو کم علاقه ده یعنی आपकी गांव कौन सा है تاسو د کم کلی نهمه جمله داسې ده چې ته څه کار کوي دا پښتو جمله ده دا به اوس مونږ اردو زبان ته څنګه اړوو آپ کیا کام کرتے ہو ته څه کار کوي اردو کې به مونږ دا داسې وایو آپ کیا کام کرتے ہو یعنی ته څه کار کوي لسمه جمله به داسې ده چې ستا کم کاروبار خوښ دی ستا کم کاروبار خوښ دی دا پښتو جمله دا به اردو زبان ته مونږ څنګه اړوو اردو زبان ته به دا تاسو داسې اړوئ چې आप कौन सी कारोबार पसंद करते हो ستا کم کاروبار خوښ دی دا پښتو جمله شوه اردو کې به دا تاسو داسې وایئ آپ کون سی کاروبار پسند کرتے ہو نو دا ټوټل 10 جملې شوي 15 جملې مخکې مونږ تاسو سره ذکر کړي او 15 جملې دا اوس تاسو سره مونږ ذکر کړي نو 15 نمبر جمله دا وه چې ستا عمر څومره دی دا پښتو کې به تاسو وایئ اردو کې به دا تاسو بیا داسې جوړوئ آپ کی عمر کیا ہے ٹھیک شو شپږم نمبر جمله داسې ده چې ستا واده شوی دی که نه نو اردو کې به دا جمله تاسو داسې جوړوئ آپ کی شادی ہو چکی ہے کہ نہیں ٹھیک شو اووم نمبر جمله داسې ده چې ستا واده به کله کیږي نو اردو زبان کې به دا تاسو داسې وایئ آپ کی شادی کب ہوگی اتم نمبر جمله داسې ستاسو کم علاقه ده اردو کی جمله داسې آپ کی गांव کون سا ہے ٹھیک شو او نهم نمبر جمله داسې تا څه کار کوي نو دې اردو کی جمله داسې جوړولی چې آپ کیا کام کرتے ہو او لسم نمبر جمله دا ده چې ستا کم کاروبار خوښ دی نو هغې اردو جمله چې تاسو جوړوئ به تاسو داسې جوړوئ چې آپ کون سی کاروبار پسند کرتے ہو نو دې طریقې سره تاسو اردو او پښتو هغه لینګویج چې دی هغه زده کولی شئ ښه طریقه کار دی چې دا جملې تاسو په ښه طریقې سره زده کړئ او ځان سره بیا په یو رف پیج باندې لیکئ چې دا جملې تاسو ته پخې یادې شي بیا به تاسو ته په لیکلو کې هم اسانه وي او تاسو ته په ویلو کې به هم تاسو ته اسانه وي